بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په غونډه اول خو د ټول کلي کوم انتهایی مشکوري چې دومره په مختصر او په لاندې پیغام باندې دومره په اتفاق ارزام وشول. بندي طور د نن د میژ هرتاګ مقصد چې کیمو داسې ورځ مخته یوه واقعه جوړه شوې وه چې د کلي څه ملګري بېچاره غره ته لوړ وي. بیا هغه نه بعده چېرې د خړې وردۍ ولته پولیس راغلي دي. بیا هغه ملګري ځون سره وړي وي، خو بیا کلي کوم ډېره پشتیا وکړه، ډېر همت یې وکړو او دومره پرشر یې جوړ کړو چې په هغه شپه د ماسخوتن د مخته ملګري پرخلوص کړل. د اول خو په دومره همت او په دومره اتفاق د ټولو ته میژ آفرین وایي چې دومره اتفاق مو وکړو، دومره اتحاد مو وکړو. دا وردۍ والا په دا خبره مجبور کړل چې یوه شپه د نه سور نه کړل. زه دا ځکه چې روغله ملګري دومره مو ته څه کیسه وکړه چې هغه ملګري تشدد یې شوی دی. زه به دا ووایم چې دا د ده د جبر د ده د ظلم دې خو هسه انتها نشته. د جبر خو هسه انتها نشته، د ظلم خو هسه انتها نشته. خو یو وخت داسې و چې دا دې کوي به ظلم یې روان و، هر قسم مشکل به و. دا هېڅ کیم تشدد چې ده نن په مو باندې نن په کلاش وکړو یا چېرې په پیکټ وکړو یا چېرې په خپل یوه ځای کوي بل ځای کوي وکړو، دا والټه کول په سپینه ورځ لګیا وي، خو چا به ژغ یې نه شو کړی. د خدای په فضل سره هېڅ دومره اتفاق جوړ شو، بیا به چې څوک ورکړل بیا به لاس اوته اوته کولا ورکړي، هېڅه پته پې نه لګېدله. خو تو سه په اتفاق و تو سه په اتحاد کم از کم دې ته هیله خبره ورسېدله. دومره مزال میشت اوس کم از کم وکړو چې دی کسون میژ نه تم کوای نه شي. لر و بر په ټوله پښتني وطن شي، دومره خلک بیدور شي، دومره خلک سیرانو را وکړو چې کپوس په مداخله شي سیک چک کړي ویا یا په سپلګه شي سیک چک کړي ویا یا په خایسوره شي سیک چک کړي ویا یا په درخله شي سیک چک کړي ویا، ټول پښتونه پرچک شي، ټول پښتونه د خلاف خپل اوس چکو. ریاست دې ته مجبور کو چې هغه غیر قانوني عمل چې دی کیم کړی وي، هغه چې کیم یې کړی وي هغه یې کړی وي، خو پابند نه ردی مخته مزال ونه کو. دغه توس د کلي واقعه داسې وه چې کله موږ ته پیغام ورسېدلو، ټول د پي ټي ایم ملګري چې په کوټه شي دي که په چمن شي دي که په سوات شي دي ټول ارڅک شول. دا ځکه ملګري ورسېدل، هغه خپل ځون ته ورسولو. خو د اتفاق په برکت اوس ولیدل چې ملګري په هغه شپه هرخلوص یا شول. اس په داسې نه را ډېر مزال پته ده، باید چې زه دې خبرې پښتنه وکړم. دا میژ اخلاقي فرض ده، په دا باندې میژ د ملګري سره خپل مجلس یا کي چې دې اختیار تو ته چا درکړی ده چې ته بې ګناه کس چک کې او بیا ځکه په ده باندې تشدد وکړې. بیا که خلک ارچک شو خو ارپېج دی، که خلک ارچک نه شو بیا تو سره زون سره تم کړی وي. ډېر انشاءالله په یوه خبره پسې ورپسې په یوه خبره پسې ورپسې. اصلي مقصد خو مې دا ده چې مثال د خلک نه مې سپره زون خوځ کړی نه وي، تر هغه وخته پره به موږ لګیا وي ورسره. دا د پولیس اختیار ده، دا د نره د په اختیار شي بیخي ارسي نه. خو بهرحال روغلی ده په زیره یوه قبضه کړي دو، یو اختیار یې په زیره ځون ته نیولی ده. میژ مبارزه تر هغه وخته پره دو خپل مرم خو مې ډېر لرې ده، خو دی به میژ دې ته مجبوروي چې دی واپس خپلې کیلې ته، واپس خپلې برکې ته، واپس خپلې جیچکیو ته ځون ورسوي. دا یې میژ امنیت چې کوم دی دغه میژ سیول انتظامیه ته دی پرېږدي.
دا خو یوه مختصر جمع وه دا شی واقعیت ته خدای نه وکړو خو وخت په وخت په دا کلي باندې یار سي په دا ټول وزیرستان باندې بار سي په دا ټول پښتني وطن باندې به دا شی حالات رسي دې مقابله یې میش دغه شی په استحکامات باندې کي دا څرنګه چې توس هېڅ مقابله وکړه په دغه جذبه به میش دا به میش پارکین کې وخت شه دغه شی جذبه برقرار شي ځکه چې دې خبره دپاره چې کومې منصوبې جوړې شوي دي هغه اثار ته نه دي رسېدلي دا مو چې څه نابینا ته راشوي دو پاپا نه دیا تم نه موته دیا کاروبار یې صاحب پته دا دای خو د امریکې دپاره ټول عمر په اجرات مړي کو ټول عمر یې په اجرات مړي کړي دو پارتین کې وخت بیا یاره دادو دا یې چې په افغانستان کې کومه خبره راونه دو کومه معاهده په افغانستان کې راونه دو دا سم معمولي خبره نه دو دا د افغانستان د امریکې او د طالب چې ځکه کومه خبره وشوه دې به میشتوس په خطا باندې ډېر زیات اثار وي دا څه دومره معمولي خبره نه دو ایس میشتوس پارتین کې وخت دا کسي چې د امریکې څه کردار ده په افغانستان شي د پاکستان څه کردار ده په افغانستان شي او مو د خبره نه دای څه چارو وخلی تر څه پر خو دا چار د سلويش کول او خوستي و چې دا ځکه به کسون تیورول به بغیر ولا چلو د خلک ذهن سازی کړه خلک دته دا تیورولو چې دا جنگ ده دا جهاد ده کله په وټه کې کله په بلټه کې ملیدل به زپشه ډالر به دار باندې ګټل د امریکا خپل فائدہ و پشه د چې کوم سیاسي مخالفین وي نه را دي کوي غټ غټ قوتونه وي په دغه تاسو د به دیغه سره جنگ کړو وې میج د ریاست جنرالونه دا منصوبه وا چې باز ډالر وګټه خالي امریکا به کاسو ته واشالو چې پلونکای به وژنه امو به مټیاو امو به لوسیاو امو به سینایاو جنگوله بازن جنگ دل بازن مړ دل بازن فایده مو ته نه رسېدله فایده یا د پاکستان ریاست جنرالونو ته رسېدله او یا به امریکې ته رسېدله میشتوس په دمره د سوچ او د پوی د چارو خلی په درتین کې وخت شه چې نه خو به بیا سیک استعمال کو نه به درتین کا نسل استعمال کو نه په درتین کې وخت شه د میش د خوره استعمال کو خو دا کیمه بایدوری چې سر غلی د په د خوره په د وطن شه ا دې بایدوري نه دای دمره ساخ در دلای ده ا دې بایدوري نه دای دمره ساخ در دلای ده ته سره یې علاج نشته دغه په د خوره که هر قسم کاروبار کړای د خو استعمال کړای اموزون استعمال کړای دا کټی پکې شاته ور کړای د خو اموز یې ورو امو خپل پردای و دغه د خوره بچایو کسې کې پوښتای د سې کې په بیزتا کړای د سې کې په مړ کړای دا هغه د خوره بچایو ایس دمره بایدوری روغلی دو چې نو سې کې د پورا مړی کو او نه کسې د ته پیدا شي څه د تاسو پولیس وګیا راغلل بیا کوم نمبر پوی دی چې دا کومې په غټوارګه مقابله کړای شي او هغه لوس چې دای ټیپک پولیس ورکو و دې ته پر ورکو چې د خپل بچو نه قتلام وکا ان شاء الله دا کوم دمره بایدور د چې هغه لوس په موت کو خو هغه ظلم او جبر به مزید په خوره باندې تسلیم نکو دا مزال به ملګری دا مزال به خلی او دا کلی شنه دا به ټول کومینه لغه سر چګیږي دا به ټول وزیرستان دغه شهر چګیږي دا به ټول پښتونخوا دغه شهر چګیږي دا به لرو بر ټول افغان وطن دغه شهر چګیږي چې په ټوله خوره د ټول پښتنې په ټوله خوره هر یو کوم دمره بایدوره شي دمره ویش شي چې دای د ته مجبور شي چې د خپل پالیسی بدله کو او دې ځن امریکا خپل کډه بور کو او د پاکستان د جرنالونو کې په ذهن شي په سوچ شي سلج کې ډیره ایلا په تشوی وی چې زبې د خاول کې په نوم باندې د خال کې په سره باندې او د خوره په سار باندې ز بیا چیرې ډالر وګټل چې هغه ایلا ختم شي ان شاء الله میش چې پر د ایلا نه ور ختم کړي میش مبارزه به جاری
انتهایی د نظم و ضبط ضرورت یې ده میشتو سته تنظیمي جوړښت میش سره کمای ده میش کسې په تین کې واخشې چې د کلي په لولیا د پی ټي ایم تنظیمونه جوړ کړي د تحصیلۍ په لولیا د ضلعې په لولیا د پی ټي ایم تنظیمونه جوړ کړي بیا د صوبې او د ټول وطن په لولیا د غا تنظیمونه جوړ کړي ایسه کې سره ونه دو خو نه راځي په چارو چې میش تنظیمي شکل ورکړي د خدای په فضل سره دمره تنظیمي سیاشته دمره بیدوري او دمره اتفاق یې سیاشته لکه څرنګه مې چې په اول سار شه خبره ته وکړه چې په کورمه شبه ظلم وشو وزیرستان خلک په کمو شنو چې بس خو دوله شوی ده خپل کور ده کوم سره په سواد چې به ظلم وشو میش به غلی نوستي سره میش په خوره به ظلم روون مو کوټه او چمن به دغه اصل لګیا به سره مو چې بس پرېږده دمره بیدوري وستلی دو د پی ټي ایم چې اس په چمن شو ملګری باندې لوسه چوي ټول د پښتنې وطن وسره چګیږي په سپلګه چې جوړي په چا باندې لوسه چوي ټول د پښتنې وطن وسره چګیږي مو په خیال د 50% ګټه هم میش په دا مزل باندې وکړو د 50% مزال مشته نه را پوته ده که دغه شی میش انسان دغه مزال دغه شی سفر دغه شی رفتار برقرار وساتلو سخت وخت روان ده د تبزون مضبوط سوتی خو باندې دي چې ما چار وا ا د ډور چې کیم د خلک په زړه باندې نوتلای د خلک په سوچ د خلک په فکر باندې د خلک په ذهن باندې نوتلای وو هغه ډور مش د خلک د زړه نه وسلای ده د ډور چوبزي 50% مزال تو وکړو نه را بدل یاره سي خول دي نه را بدل ملګری تربيات ته د قوم تربيات ته د ولس تربيات ته هغه تربيات بیا تمره ګرونه خبره نه دو بنیادی ګرونه خبره چې کیمه دوه دغه دو چې د ملګری دی د کلی قوم د وطن دی د سوچ نه خوف وبسي هغه خوف چې د خوف تلو سادای په دا وطن باندې خپل پالیسیا وروستلی دي حکمرانیا پکړی دو خلک له بولا ده په وټه کې په بلټه کې د خلک د خورې غلط استعمال یې کړی ده خو از د خدای په فضل سره هغه ډور د خلک د دا موجوده چې کوم نسل دا په جنگ چې ستر ده دا چې پیدا شوی دی دا جنگ لیدلی ده ستر شوی دی په دغه جنگ شي دي او د جنگ هر یو اړخ لیدلی ده چې طالب د خور د سرنګ وروستو چار وروستو په کومه طریقه دا ټول فلم چې کوم دا تقریبا د نسل په خپل سترګې لیدلی ده بیا هغې نه بعد د طالب په نوم باندې دا دلته چې کومه د انټري وکړه د پاکستان فوج هغه دی په خپل سترګې ولیدل بیا هغې طالب په نوم باندې چې ده کوم داسې کوي لوټ مار وکړو داسې کوي د مو د وسایل لوټ مار کوم وکړو داسې کوي د مو د وسایل داسې کوي د مو د اپریشن په نوم چې د دنیا نه کومې پیسې راوړې هغه ټول په ریکارډ پرتې دي د نسل هغه هر شی په خپل سترګې لیدلی ده دمره بیدور دي او دا سیاسي کتابونه دغه سیاسي پوهې دا کچېرې موږ 15,000 جلسې کړي وایه 15,000 کتابونه د کوم ته تېر وایه 15,000 وره دا محفلونه موږ ورته جوړ کړي وایه خو کېدای شي دا کوم دمره په سوکانه وای پوه شوي د حالات چې د کوم تربیات وکړو په دنه غټه پوهه بله نشته کومه پوهه چې د انسان د خپل ذاتي تجربې نه د انسان په عمل شرسي هغه نمونه پوهه نه په یوه کتاب ارسي نه په یوه رساله ارسي نه چېرې په یوه تقریر ارسي نه په یوه مجلس باندې ارسي دمره دا کوم بیدور شوی ده چې دا خبره د دا اسپکولاو غږواوري او د ځون کتلا ده دا دوه درې کوله په هر رنګ کیسې باندې ځون وکتلو هر نمونه حربه استعمال کړه خو د خدای په فضل سره او د توسې د پوهې او توسې د حمایت تلوسه هر یوه حربه ناکامه شوه او انشاءالله په مستقبل شبه ناکامه وي زه یو ور بیا د ټول کلي کوم د ټولې مشرونې د ټولې ځوانونې د ټولې کشرونې ډېر زیات مشکور یم چې تاسو په دومره غټ تعداد سره اټیل یا شوئ ډېره د
ترقیاتي چارې مجلسونه به هغه روان وي وخت په وخت هغه سرکیه کیسې چې بلو زرو غلنه دویم بار ور دغه ریپیټ کوو کې ضرورت نشته مخته ورته مو کې لیکل ځون سره وړي وي په یوه طریقه پاشا خنډینه دی جوړوي دی کوشش کوي چې خنډینه په هغه شا جوړ شي مثال خدای ته میژواله یا ته خبره ده واضحه کړې وه چې مثال میژ اروتنې په بل ټکي میژ مزال بیخي بدل ده خو دا د کلي کوم حق ته دا ته په دی باندې احسان نه کې دا به میژ په زره ورته وخلي د کلي کوم دی پوره او خامخا به ته نه وخلي دا یې بیا کود بلاته کاروبار به پکو خپل خرڅول به پشه کو سوداګري به پشه کو دلته به دی خپل جوبینه نه ډکوي خو میژ تو سپې پرېږدي نه وته میژ تو سپې پرېږدي نه وته دا د کلي کوم حق ته د کیم فنډي د ترکیاتي چاره چې د کلي کوم د وطن ترسي دا دی حق ته او دا به په دغه خوره باندې لاګي او نه به چاته واري پی ورکوي نه به چاته کمیشن ورکوي دا خپل حق ته دا چې اپلوډ یا تاسو ته دا تاسو خپل حق دا په خیره چې بیا د ټوله مشکور یم او د درویش دوراني صاحب په یو شعر باندې اجازات یې نه خوله مو بله ورځ په 400 جلسه شوی یوه خبره کړې وه چې یو لوز به ټول کي د دې نه بغیر میش کامیابي نشته د دې نه بغیر میش کامیابي بالکل یا نشته دا یو لوز به کی چې که هر څه نه مشکل سکر بنروالی میش به پارتین کې 500 کولا پر ټیپک تلوس نه راچوي میش به د کلام په زیر د دنیا د ټولو قوت سره جنګ کی او ان شاء الله فتح به میش توسوي خپل وطن ته به امن یارولي بيدوري باروالي تعلیم باروالي د خپل نوي نسل لپاره به یو ښه مستقبل یارولي د درویش دوراني صاحب یو شعر ده چې بیا نه توره پورته شي نصر په وینو رنګ شي باداره جغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي او چې زړونه سره یو کو لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي